السلام علیکم ملګرو. بریکینګ نیوز د عمران خان اهلیه بشرا بیبي رها شوه. ملګرو تاسو ته پته ده چې په بشرا بیبي باندې اوس هم د کیسونو انبار پروت دی، خو د هغې باوجود دا رها شوه. دا څنګه رها شوه او د چا په وجه رها شوه، پوره تفصیل در سره شیر کومه. ملګرو ویډیو در سره خامخا لایک کوئ او چینل در سره لازمي سبسکرایب کوئ. ملګرو د عمران خان د رهایي چانس هم پیدا شو. تر اوسه پورې د عمران خان د رهایي چانس بالکل نو، خو اوس لږ امید پیدا شو پی ټی آی والا ته چې عمران خان به هم رها شي. ملګرو د دې شاته وجه څه ده هغه در سره شریکومه. د امریکي ایوان نمایندگان هغوی باقاعده طور باندې د امریکي صدر جو بایډن ته خط لیکلی دی او په هغې کې مطالبه دا کړې ده چې تاسو زر تر زره د عمران خان د رهایي دپاره بندوبست وکئ، مطالبه وکئ او هغوی ته دا لیکل وکئ، د هغوی نه دا غوښتنه وکئ چې د عمران خان سره زیاتی روان دی او د انساني حقوق خلاف ورزي روانه ده. حالانکه عمران خان ته په جیل کې سکرین لګېدلی دی، د ورزش مشینونه ورته لګېدلي دي، ایسی ورته لګېدلی، خو د هغې باوجود دوی وایي چې انساني حقوق خلاف ورزي روانه ده. ملګرو دا هغه خلک دي چې دا یوه لوبي ده چې په امریکا کې برطانیه کې د پی ټی آی دپاره کار کوي او هلته زلفي بخاري هغه هم د دوی سره دی. دا هغه ټول هایر کړي دي. 2-3 میاشتې مخکې تاسو ته پته ده چې د امریکې په ایوان کې د پاکستان الیکشن په باره کې قرارداد پیش شوي او پاس شوي چې پاکستان کې الیکشن غلط نه دی شوی، یعنی په پاکستان په داخلي امورو کې مداخلت کړی او د پاکستان اسمبلی بیا د هغې په خلاف قرارداد راوړل او متفقه طور باندې پاس شو چې هغوی ته دا حق نشته چې زموږ په داخلي امورو کې هغوی مداخلت وکړي. خو بیا هم بشرا بیبي رها شوه. د دې وجه څه ده؟ دغه وجه ده چې د هغه ځای لوبي چې کومه ده هغه بیا سرګرمه شوې ده او هغوی جو بایډن ته باقاعده طور باندې خط لیکلی او په دغه ایوان نمایندگان کې تقریبا 80 کسان دي او په دې کې اکثریت د صهیونیانو دی. دا تاسو ته په دې سکرین باندې ښکاري. دا هغه خلک دي چې د اسرائیل ریاست د مفاداتو دپاره کار کوي او باقاعده طور باندې د اسرائیل په حق کې چې کومې جلوسونه راوځي په یورپ کې، نو دا کسان په هغې کې پیشي مخکې او د هغوی بینرې د هغوی جنډې نیولي. دې خلکو ته په فلسطین کې چې کوم ظلم روان دی او د انساني حقوقو خلاف ورزي روانه ده هغه دوی خلکو ته نه ښکاري. خو د عمران خان دپاره دوی دا وایي چې یاره د ده سره زیاتی روان دی او د انساني حقوق خلاف ورزي روانه ده. به هر حال ملګرو دا خو به تاسو په خپله سوچ کوئ چې د دوی مقصد څه دی او دغه خلک چې تر اوسه پورې موږ ته دا درس راکو، دا سبق یې راکو د امریکې نه د ازادۍ، نو اوس همغه امریکا لګیا ده خان صاحب به رها کوي او بیا به خان صاحب د هغې نه پس موږ ته بیا درس راکوي د امریکې نه د ازادۍ. به هر حال ملګرو بل طرف ته د جمعیت علماء اسلام جنرل سیکرټري مولانا عبدالغفور حیدري صاحب پریس کانفرنس کړی دی او په هغې کې دا خبره کړې ده چې اسرینو د دوباره انتخابات وشي. که د پاکستان مسایل حل کول غواړئ، سیاسي بحران ختمول غواړئ، معاشي بحران ختمول غواړئ، د هغې حل دا دی چې فوراً دی صاف شفاف الیکشن وشي. داسې الیکشن چې په هغې کې دی غیر جمهوري چې کومې ادارې دي هغه قوتونه دي هغه دې په دې کې مداخلت نه کوي. په اول ورځ موږ دا مطالبه کړې ده د الیکشن او بیا هم زموږ دغه مطالبه ده او تر اخره به په دې باندې ولاړ یو او تر اخره به دا مطالبه کوو او انشاءالله د دې دپاره به باقاعده طور باندې تحریک هم چلو. تحریک په شکل کې به انشاءالله وایي ډېر زر د دې دپاره اجلاس راغواړو، د دې د الیکشن دپاره صاف شفاف الیکشن دپاره به تحریک هم شروع کوو. د پی ټی آی په سوشل میډیا باندې یو بل خبر هم چلیږي چې شهریار افریدي د قومي اسمبلی د سیټ نه استعفا ورکړې ده او باقاعده طور باندې دوی په سوشل میډیا دا خبر چلیږي چې د دې وجه دا ده. هغه وایي چې بیرسټر ګوهر او دغه شانتي عمر ایوب او شهریار افریدي وایي دا کسان ما ته معلوم دي چې دوی د چا سره رابطې دي، د چا سره دوی ملاقاتونه کوي او د چا سره د دوی ډیل روان دی. یعنی وایي د دوی نه غواړي چې عمران خان رها شي او زموږ چې دا کمې عهدې دي
د دې نه د منګه د عمران خان د رهایي سره خو د دوی عهدې به ختم شي، نو هغوی د خپلې عهدې ختمول نه غواړي. د دې د وجې هغوی نه غواړي چې عمران خان دې رها شي. د خپلو عهدو په لالچ کې لګیا دي، د عمران خان نه خبر هم نه دي. نو په دغې وجه باندې احتجاجاً وایي هغه د قومي اسمبلۍ نه استعفا ورکړې ده. والله عالم دا به رښتیا وي که به دروغ وي، خو د پی ټي آی په سوشل میډیا دا خبر چلیږي. نن سبا وخت کې شهریار افریدي خو زما خیال پاکستان کې نه دی بلکې هغه په امریکا کې دی، خو بیا هم د دوی دا خبر والله عالم چې صحیح دی او که غلط دی.